ژوندی اوسېږي مشره بله زړونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل ژوندی اوسېږي مشره حوصلې مو شوې اوچتې ژوندی اوسېږي مشره حوصلې مو شوې اوچتې جذبې دې را ژوندی کړې ضمیرونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل ژوندی اوسېږي مشره بله زړونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل دیدار ته دې چې مشره بله وخت وي ناقرارې دیدار ته دې چې مشره بله وخت وي ناقرارې هغه سترګې دې یخ کړې نظرونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل ژوندی اوسېږي مشره بله زړونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل قائد ابن قائد زموږ زخمي زخمي سینو کې قائد ابن قائد زموږ زخمي زخمي سینو کې د تیر وخت خاطرې او یادګارونه دې ژوندي کړل دیدار ته دې چې مشره بله وخت وي ناقرارې هغه سترګې دې یخ کړې نظرونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل ژوندی اوسېږي مشره بله زړونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل که څومره سازشونه او ګواښونه وو خو بیا هم که څومره سازشونه او دو د خیر سره الحمدلله کومه د مسجد دی پوره مو یې دغه کړی اپیل مو کړی ویډیو تقریبا میاشت مخکې په هغې کې الحمدلله د دوه کارټونه یو لکه د مړي دی پوره د یو د لمبېدنې کارت دی د غسل مړي دی پوره تاسو کتل شي په دې سکرین باندې بل کارت چې کوم دی نو د جنازې کارت دی او لکه د مقبرې پورې چې مړی پکې وړي نو دا تاسو دې نه مخکې سټارټ ویډیو کې به کتلي وي دې چې کله دا لکه جوړېدلو رنگ روغن کیدلو مرامات کیدلو کمپلیټ ویډیو تاسو سره مو شیر کړی دا اوس دغه ده دو ریډي دي د خیر سره مو به رسو هغه مسجد ته زوخل کلیږي چې کوم ده زاخل بالا محله خټک آباد مسجد فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها هغه ته به رسو په دې کې چې کوم فیملی مو سره مرسته مدد کړي ده چار سره لکه د کارټونو د پور خپل ډونیشن راسته وري دي مو یې سړي خونه کړي فیملی مو یې د کوټلی کلان کړي فیملی او چارته د قرآن شریفونو دی پوره یری دي هغه مسجد دی پوره پدې کې دی قرآن شریفونه مو جوړ اخستي دي سورۃ یاسین سیټ ته ورسره د خاتم دی پوره چې کوم دي سی پورو سیټ وی اپ کې د دین علاوه فضایل اعمال کتاب مو ورته اخسته چې تبلیغ ټیم کې لکه مطلب خپل فضایل اعمال بیانوي دین علاوه دینه چرادون ټیم دی پوره چې کوم ده مسوکونه دي ورسره چې کوم ده ذکر دی پوره د تسبیح دي ورسره چې کوم ده منځ دی پوره چې کوم ده د ټوپې دي نو الله په ته هغه ټولو رونو خويندو فیملی او ته ایمو یا د کوټلی کلان ایمو یا سړي خونه کړي خلک کوم چې په انګلند کې دي یا په نورو ملکونو کې دي خپل ډونیشنونه مسترستوري دغه مسجد د تعمیر دی پوره د مسجد دی پوره چې کوم جاني موضوعونه صفونه لګیدو
نو عام راوړي دي د مسجد دی پوره نو دا به ان شاء الله مو یو سال ته کې رسو دي خیر کور چې تاسو وینئ دا پاسونه نه کیږي تاسو ته خو لاندې مو یو ویډیو وکړو نو تاسو بار چې څومره نو مسافر ډېر پکې بیا تنقیدونه کوي نو دا لکه اسانه باندې دا نه کیږي په دې کې مو یا منډه تړه خپل خدمات پیش کوو د مړي کارت دی پوره مو یا د اینې د تکیا نمونه څه شایم پکې جوړ کړی دی او په دې کې چې کوم دی د اوبو دی پوره دلته مو پکې دا پایپ وستلی دی دا اینې په دې باندې به اوبه وځي څه ټیم کې چې مړي ته غسل ورکوي لاندې اینې دا پایپ نو کمپلیټ کور مو کړی دی ورسره چې کوم دی نو دا د جنازې کارت دی دا ټوله سودا به اوس انشاءالله مو هلته کې رسوو قائد ابن قائد ازمو زخمی زخمی سینو کی قائد ابن قائد ازمو زخمی زخمی سینو کی د تیر وخت خاطرې او یادګارونه د ژوند کړل دار ته دی چې مشره بلا وخت وینا قرارې هغه سترګې د یخ کړې نظرونه د ژوند کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه د ژوند کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه د ژوند کړل ژوندی اوسېږي مشره بلا زړونه د ژوند کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه د ژوند کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه د خیر سره د کلي نه روان شو جي او تقریبا سکام یوه ګنټه لیاره ده ازې ته به مو یې راسو او د اینې د ډټسن کې چې کوم دی نو سامان لوډ شو کاټونه جنمازونه قرآن شریف منځه ټوپې چې کوم کمپلیټ سامان تاسو په دې ویډیو کې وکتو نو دا چې هغه ځای کې مو یو لکه مسجد ته ورسو هغه ځای کې به درته بیا کلیپ اخلو ژوندی اوسېږي مشره بلا زړونه د ژوند کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه د ژوند کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه د ژوند کړل ژوندی اوسېږي مشره حوصلې مو شوې اوچتې ژوندی اوسېږي مشره حوصلې مو شوې اوچتې جذبې دې را ژوندی کړې ضمیرونه د ژوند کړل زمونږ مړاوې حاجی دا د خیر سره الحمدلله مو یا زاخل بالا علاقه محله خټک آباد او مسجد فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها هغې ته دغه د سامان راورسولو دغه د مړي د لمبیدنې د غسل کاټ مسجد ته ننوتو د نور سامان دی انشاءالله راکوزوو به انور رسره دی سیف الملوک بی تاسو به پیژنئ کلي کسان دا صفونه دي د منځه دپاره بس دا چې کوم ډونیشن موږ ته راغلی و نو الله پاک د هغو فیملیو ته ډېر ډېر اجر ورکړي چې د مسجد دپاره یې چې کوم ضرورت سامان و هغه یې پوره کړلو دا صفونه جنمازونه منځه دپاره دا جي کومې فیملی چې ما ته ویلي وو د هغې د طرف نه دا صدقه دا شکرانه د قرآن شریفونو د مسجد دپاره دا د سپارو سیټونه دي دې کې صورت یاسین هم دي فضایل اعمال دا ټول او دغه د مقبرې د جنازې کارت د مړي سیده لاړ شه دلته مخکې لاړ شه قائد ابن قائد ازمو زخمی الحمدلله جی مسجد کې لکه کوم صفونه د منځه دپاره د جنمازونه دو ته ضرورت و دا مو یې دغه لکه دې ته راورسولو او انشاءالله نور به هم دلته کې لاګي دي خیره سره دا پیله صف او په دې یوه صف باندې کم از کم 20 کسان درېدی شي
دا د خیر سره جی قتل شي تاسو کوم یعنی موضوعونه صفونه چې دې ته موږ روډ ویلې چې دې دا حال بیخي خولي او دغسې به دی لکه مونځه ته درېدو نو اوس دغه حال چې کوم دی دغه دنیګه پکې دا صفونه وشو انشاءالله دا کمپلیټ شو جي اوس چې کوم لوکلي علاقې خلک وي په دې جنې موضوعونو په دې صفونو باندې به خپل عبادت کوي د خیر سره الله پاک دې هغو ټولو فیملیو ته ډېر ډېر اجر ورکړي چې چا دې مسجد دپاره لکه دغومره دې ضرورتونه یې پوره کړي جنې موضوعونه شو یعنې دا المالی ته شي موږ ورته قرآن شریفونه دغه راورسولو دا قرآن شریفونه دي دې کې چې کوم دی صورت یاسین او د خاتم دپاره چې کوم د سپارو سیټ وي هغه پکې دی فضایل اعمال دا کتاب ورسره دا قرآن شریفونه دي دایمې دي دا مانځه ټوپې دي تقریبا 50 پورې دي اندازتاً داسې دا مسواکونه دي دا چې کوم دی نو ذکر دپاره اذکار دپاره تسبیح دي نو دا هم دې ته راورسولي دي صحیح شو سیف الملک دا صفونه دغه دی دا ورېږي حال چې کوم دی د صفونو نه ډک شو جنې موضوعونه چې کوم دي صفونه ماشاءالله ډېر ښایسته لګي بس الله پاک دې هغې فیملیو ته ډېر ډېر اجر ورکړي هغه ټولو فیملیو ته چې دې مسجد څه ضرورتونه پوره شو اوس چې کوم ډونیشن راغلی هغه موږ دې ته ولګوو د خیر سره انور او آفتاب شاه مو سره راغلی ماجد نن نشته دی او بل سیف الملوک به یې راغلی دی او بس د مازدیګري ټیم دی موږ راغلي یو د خیر سره او تاسو ته پکې دا کلیپ اخلو انور ته پکې سیل غواړي نو بس زه وپکې ویم دغه چې جمعې ځبرګرې د اول خو السلام علیکم ټولو مسافرو ته سلامونه کوم بیا چې کوم دی هغې نه بعد دا د موږ ذخیرو کلي کې یو د منځه جومات لپاره مو سامان راوړو دغه صفونه مو وکتو دا دې هغه ضرورات پکې و دې کټونو دا الله پاک وکړو بالکل نو بس دا چې چا وکړو الله دې ورته ډېر ډېر اجر ورکړي امین الله دې هغه ځای کې په کار راولي امین او الله دې ورته دې لیکې وایي دا چې کوم دی نو الله دې ورته په هغه ځای کې په کار راولي امین ثم امین چې دا ډېر غټ کار یې وکړو بالکل د دې علاقې خلکو ته دې ضروراتو لکه د مړي کاټ یې نه و هغه او دا د لمبېدنې کاټ شو غسل والا داسې د جنازې کاټ شو د مقبرې دپاره نو او بل موږ داسې لیول باندې جوړ کړي عموما د جنازې کاټ چې کوم وي یا د لمبېدنې کاټ وي اټیټ وي نو هغې پسې بنیدام ملیا متوي دا موږ په لیول کې اوچت جوړ کړي لکه اوس مثال ته راتېر شه انوره داسې راتېر شه دې پله ګوره لاندې د یعنې لاندې مثال فار اگزامپل مړی پروت دی انور ورپسې ملیا نه ټیټوي موږ دغسې لیول کې جوړ کړي که نه د خیر سره تاسو په دې ویډیو کې ولیدو کوم سامان یا کوم ضرورت د مسجد دپاره یا د علاقې خلکو دپاره او د کټونو په شکل کې د مسجد چې کوم لکه ضرورتونه او جنې مزونه صفونه او دې نه علاوه قرآن شریفونه د سپارو سیټ د صورت یاسین ټوپې د مانځه تسبیح وغیره دا ټول هر شی تاسو ویډیو کې ولیدو اخري کې فاینلی موږ چې کوم دی نو کوم ډونیشن چې راغلی و ټوټل موږ ته په هغې کې موږ د محله شاتر خیل د کوټلي کلان یو مما یو فیملی په برمنګم کې 500 پاونډ هغې راستولي تقریبا 1,15,000 روپۍ او یو بل مما برمنګم کې ډي ایم ما هغې ته چا فیملی چې کوم دی نو وترور یې صدیخانې کړي تقریبا 200 پاونډ ورکړي نو 46,000 یې هغې نه هم جوړې شوې 46,000 صدیخانې کړي یو بل رور نوم یې موږ نه اخلو په برمنګم کې اوسېږي تقریبا 30,080 روپۍ 30,080 روپیز هغې هم را سینډ کړي وې محله شاتر خیل د کوټلي کلان برمنګم یوې فیملی 10,000 یو مما او محله ټټار خیل د کوټلي کلان یوې ترور موته لوکلي دلته کې 5,000 را کړي وي چا ورته بار نه لکه پیسې راستولي وي او د کوټلي کلان کلي یوې بلې ترور هغې چې کوم دی نو خپل هغه طرف نه چې کوم دی دې مسجد چې څه ضرورتونه قرآن شریفونه او د مانځه ټوپې وي او نور د سامان او مسواک وغیره دا تاسو ولیدو سپارو سیټونه یا هغې ترور د طرف نه تقریبا 23,000
او اوس په دې لاره چې موږ راتلو نو یو ماما مو سره ټلیفون باندې کانټیکټ وکړو د محله شاتر خیل د کوټلی کلان 3500 روپۍ هغې هم لکه ما ته ووایي چې دې مسجد کې ویر کا دو دواړه ویر کا دغه ویر کا دا ماما جي دا 1,62,080 روپۍ دا مونږ سره لکه ستاسو د دې مسجد ډونیشن پاتې شو دا به تاسو د دې کمرې چې کم تعمیر دی اوس به مونږ بار د مسافرو ته ښایو که نه او دا بار چې کومه چاردیواري پلستر وغیره دی کم چې تعمیراتي کار دی دا د هغې دپاره دی دا 3,500 روپۍ اوس ماته یو ماما په ټلیفون باندې وویلې دا د هغې د طرف نه دي ښه کومو فیملیو چې رالیږلي دي نو کاري صاحب ته مونږ اوس ریکویسټ کوو چې هغې ته چې کوم د خصوصي دواګانې وکړي امين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله پاکا دا چالی سونه صدقیو کی خپل دربار کې قبول او منظور کړي آمین یا الله پاک دې چې کوم جماعت لپاره خدمتونه کوي خپل دربار کې قبول او منظور کړي آمین دا سونه خدمتونه چې کو اپورونه راوړو قرآن شریفونه او دا کټي دا کو یا الله خپل دربار کې قبول او منظور کړي آمین نورم متوس طاقت ورکړي چې جماعتونو مدرسو لپاره آی صدا کیږي آمین الله تعالی دې وتمال حال رزق کې اولاد کې برکت واچي آمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار آمین یو پکې ریکویسټ کاری صاحب دا کوو چې دا کومې فیملی دي هغې لکه خپل مرحومینو دپاره چې کم وفات شوي خلک دي که نه هغې دپاره هم خصوصي دواګانې وکړي چې د دې لکه ایصال و ثواب هغې مرحومینو ته مو رسي هغې له هم لکه دعا وکړي کم چې وفات شوي دي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار یا الله پاکه دا صدقې دي چا کړي دي د هغې مرحومونو ته هغې پلار ته مور ته یا الله پاکه د دې دغه ورته ورسي ثواب ورته ورسي آمین او خپل دربار کې قبول او منظور کړي آمین یا الله پاکه د هغې مغفرت وکړي ریکویسټ کاری صاحب دا کوو چې دا کومې فیملی دي هغې لکه خپل مرحومینو دپاره چې کم وفات شوي خلک دي که نه هغې دپاره هم خصوصي دواګانې وکړي چې د دې لکه ایصال و ثواب هغې مرحومینو ته مو رسي هغې له هم لکه دعا وکړي کم چې وفات شوي دي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار یا الله پاکه دا صدقې دي چا کړي دي د هغې مرحومونو ته هغې پلار ته مور ته یا الله پاکه د دې دغه ورته ورسي ثواب ورته ورسي آمین او خپل دربار کې قبول او منظور کړي آمین یا الله پاکه د هغې مغفرت وکړي آمین وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمین ثم آمین جزاک الله جی دې کې جی دی یی چې کنه سم میټیریل راغلی دی د شګه شوه د شینګل د باجري غوندې کې او دې پله د خښتې پرتې دي نو دی لکه خپل کور جاري ساتلی خو چونکې دی سره لکه فنډ کامی کوو او هغه فنډ کامی چې کوم دی الحمدلله تاسو یې بار مسافر رونو خویندو په تعاون سره یې موږ د کوټلي کلانو یې موږ سلیخانې کلي څومره فیملی وي الله پاک دې تاسو ته اجر دیر کړي موږ د زړه نه د اخلاص نه درته دواګانې ځکه کوو چې په کوم ځای کې تاسو ته مو یو ویډیو پیش کړو که هغه د مدرسې وي که د جومات وي که د خور غریب وي تاسو چې کوم دی 100% هغې سره خپل چې څومره واس مو کېږي تاسو ورسره مدد کوئ نو د هغې اجر دی تاسو ته الله پاک دیر کړي آمین ثم آمین ښه ماما جي چونکې لکه تاسو د دې ځای انتظامیه والی مشر او ذمهوار کس تاسو یې نو دا کم ډونیشن یا کم مدد چې تاسو ته مونږ حواله کړو نو په دې کې به ګوره تاسو لکه خپل دا چې کم پیله ویډیو کې تاسو اپیل کړی چې دا پلسترې شوي او د دې کاري صاحب دپاره چې کومه دا کمره د مولانا صاحب دپاره نو ګوره ضروري چې د دې تعمیر وشي چې نیکسټ ټایم ته زه راځم چې بار مسافر چې کم رونه خویندې دي دې کې مدد کړی چې په دې کې چت هم شوی وي ټیک شو جی دا چت تاسو اپیل کړی وغېږي که نه په دې کې دا چت هم شوی وي ورسره چې کوم دی دا پلسترو کار کړکۍ دروازې وغیره هر یو شی صحیح ده جي که نه موږ نه علاوه لکه تاسو خو خپل ټلیفون نمبر ورکړی و پای کې چا رابطه کړې وه تاسو سره نه یې وکړې لکه موږ خو ستاسو نمبر یې ورکړی وي که نه ښه ښه بهرحال کوشش به دا کوې چې دا ګوره چا سره پیسې زیاتي نه وي ماما که نه صفا خبره دا خو زمونږ د مسافر رونه خویندې دي خپل آخرت دپاره هغې سوچ کوي مخکې ژوند دپاره آخرت دپاره سوچ کوي نو کوشش به دا کوي چې کم ډونیشن مدد تاسو ته مونږ حواله کړو چې په دې کې دا بقایا چې کم کارونه پاتې دي چې دا تاسو راغونډ کې پکې صحیح ده جي ډېره مهرباني جي
حاجی د خیر سره بس د مشر سره پکې خبرې وشوي او تاسو چې کوم دا ډونیشن او الحمدلله مو دغه د 100% د ډیلیور کو وذ پروف ویډیو تاسو سره چې کوم مو دا شیر کوو او په دې مقابله مو تاسو نه اجازه اخلو ان شاء الله کوشش به بیا کوو بل نوې کلیپ سره به تبیا رسو تر هغه پورې الله حافظ الله پاک زخمی سینو کی قائد ابن قائد ازمو زخمی سینو کی د تیر وخت خاطرې او یادګارونه د ژوند دکړل دار ته دی چې مشربه لا وخت وینا قرارې هغه سترګې د یخ کړي نظرونه د ژوند دکړل زمونږ ژوندی اوسېږي مشربه لا زړونه د ژوند کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه د ژوند کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه د ژوند کړل که څومره سازشونه او ګواښونه وو خو بیا هم که څومره سازشونه او ګواښونه د ګران او د مرحوم د ژوند کړل ژوندی اوسېږي مشربه لا زړونه د ژوند کړل زموږ